پښتو وایم، پښتو لولم، پښتو لیکم، پښتو کومه. د سیزنۍ نه تر دستاره ما وهلې دغه لاره. اوس څنګه د کلي د کوڅو کیسه پیسه، چیندرو د پټ پټوني مسوسو کیسه پیسه. اوس څنګه د دنیا بی وړو کیسه پیسه، په غاړه د چرګۍ و د قیسو کیسه پیسه. زما نوم علاءالدین سنگر دی. شاعرۍ سره وابسته یم. تقریبا 13 کالو نه شاعري کومه. ډېر پښتو ادبي ټولنې سره مې تعلق دی او د پیشې په لحاظ استاد یم او د تیمرګرې د علاقې سره تعلق لرم. شعرونه مې ورته ووایم چې د چینې نه تر چناره ما وهلې دغه لاره، له وعدې تر انتظاره ما وهلې دغه لاره، له حجرې نه تر ستاره ما وهلې دغه لاره. ای د سرو سترګو نګاره، ای ګل رنګه ریدي رنګه، او دغه زړه مې او په وس کې دا تحفه مې درله راوړه. نور څه غواړې له ما خواره ما وهلې دغه لاره. د پښتو د ناوې سر له د پښتو شال مې راوړې، دا خبر یو سره باره ما وهلې دغه لاره. دا مې وسو د خپل قام د بیدارۍ هڅه مې کړې، تخیل نه تر اظهاره ما وهلې دغه لاره. پښتو وایم، پښتو لولم، پښتو لیکم، پښتو کومه. د سیزنۍ نه تر دستاره ما وهلې دغه لاره. د ملالې لوپټک د احمد بابا شمله شم، د سنگر نه تر سنگاره ما وهلې دغه لاره. اوس څنګه د کلي د کوڅو کیسه پیسه، چیندرو د پټ پټوني مسوسو کیسه پیسه. اوس څنګه د دنیا بی وړو کیسه پیسه، په غاړه د چرګۍ و د قیسو کیسه پیسه. په بیره کې پټال د زنګېدو کیسه پیسه، اوس څنګه د رنګینو حدیثو کیسه پیسه. او بلنې کور په کور د ګرځېدو کیسه پیسه، اوس څنګه د پاختر کې د پیسو کیسه پیسه. او هغه چې و په کوږ لاس د غوښتو کیسه پیسه، هغه چې و په کوږ لاس د غوښتو کیسه پیسه. اوس څنګه د چڼو پتیسو کیسه پیسه. باران کې د تورمخي تاوېدو کیسه پیسه، اوس څنګه د سپېړې او قاسو کیسه پیسه. اشته کنه د پټ چخچي ګوتمو کیسه پیسه، اوس څنګه د غل د وسوسو کیسه پیسه. اشته اوس د لینځکو کوټنو کیسه پیسه، اوس څنګه د وړو د میراثو کیسه پیسه. او شوقدر د پندوس کو دنګېدو کیسه پیسه، په پینډه کې د غوښې د حصو کیسه پیسه. اختر کې د نکریزو وړو راوړو کیسه پیسه، اوس څنګه د رنجو او دنداسو کیسه پیسه. اشته اوس د شلغاتو شمارېدو کیسه پیسه، اشته اوس د شلغاتو شمارېدو کیسه پیسه. سنګره د راښکلو د رسو کیسه پیسه. دا کوي د پلار زمانه نه کیږي، دا کوي د پلار زمانه نه کیږي، بس د خان بیګار زمانه نه کیږي. او ځینې ځینې کار زمانه نه کیږي، چارې د ریبار زمانه نه کیږي. نه کیږي اقرار زمانه نه کیږي، مینه د بازار زمانه نه کیږي. او زه د غر ساده باده سړی یم، زه د غر ساده باده سړی یم، بعضې خوی د خار زمانه نه کیږي. او خوري د ونې ډډ کې د مرغو بچي، خوري د ونې ډډ کې د مرغو بچي. دا یاري د مار زمانه نه کیږي. څنګه غرونو دنګو نه لاس واخلمه، څنګه غرونو دنګو نه لاس واخلمه، څنګه د دې پنګو نه لاس واخلمه. دا مې اکثر چیړي د ژوندون قصه، دا مې اکثر چیړي د ژوندون قصه. څنګه رباب شړنګو نه لاس واخلمه، او دغه خو د سود دي سو یاران زما، او ما خو جنت پریخې د غنم په سر.
ما خو جنت پریخې د غنم په سر څنګه غنم رنګونه لاس واخلمه او دغه لونګین چې د په غاړه دی څنګه د لونګو نه لاس واخلمه ښکلي که سنګره مینه نه کړي خو څنګه دې بې ننګو نه لاس واخلمه شوخ و شنګ دی زما خوښ دی یو ملنګ دی زما خوښ دی ډېر مرنج و مرنجان دی ډېر دبنګ دی زما خوښ دی بس په خوی لکه چینار دی بس خو دنګ دی زما خوښ دی یو ګلرنګ دی زما خوښ دی سم لونګ دی زما خوښ دی د غیرت مجسمه ده همننګ دی زما خوښ دی د پښتو ژبې وقار دی سور آهنګ دی زما خوښ دی ما سنګر پې زړه بایللی زما منګ دی زما خوښ دی